ساوث افریقہ هم افغانستان سره د سیریز کولو اعلان کړی دی. ونډے سیریز ورسره شیډول کړی دی. دا سیریز به کله وي؟ څو میچونه دي په دې سیریز کې؟ کله به دا سیریز شروع کیږي؟ کله به ختمیږي؟ درې واړو میچونو مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. افغانستان چې کله نه په T20 ورلد کپ کې ور هغې نه مخکې په ODI ورلد کپ کې ښه پرفارمنس کړی دی، نو د ټولې دنیا نظرونه خپل ځان طرف ته اټریکټ کړي دي. یو خبره په دې ویډیو کې کلیر کوم، اکثر چې افغانستان حوالې سره زه یا د پاکستان کرکټ حوالې سره زه ویډیو جوړه کړم، نو د افغانستان چې کم فالوورز دي زموږ د پیج کتونکي دي، نو هغه اکثر کمنټ وکړي چې ته د دالخورو ویډیو جوړې یا ته د پنجابیانو ویډیو جوړې، یا چې د افغانستان ویډیو جوړه کړم نو ډېر د پاکستان پښتانه پکې کمنټ کوي چې ته د نمک حرامو ویډیو جوړې او ته د افغانانو ویډیو ولې جوړې. نو یو خبره درله کلیر کړم وروره، زما دا پیج چې کوم دی دا سپورټ سره ریلیټډ پیج دی. په دې باندې به زه د هندوانو خبره هم کوم، په دې باندې به زه د سیکانو خبره کوم، په دې باندې به زه د هر مذهب د خلکو خبره کوم. نو دا خو بیا پښتانه یو مونږ د افغانستان او د پاکستان یو پښتانه یو، نو زه په خبره کوم خامخا به زه سپورټس خبره کوم چې کم کلاړي ښه پرفارمنس کوي د هغه به زه صفت کوم، او چې کم کلاړي ښه پرفارمنس نه کوي په هغه باندې به سرکل کې دایره کې دننه تنقید هم کوم. نو کم ملګري زما ویډیو ګوري نو داسې قسم کمنټس نه ګوریز وکړئ، داسې قسم کمنټس مه کوئ چې هغې نه تاسو د دوو ملکونو ترمنځ نفرت خور کوي. دا د سپورټس ویډیو دی کې زه د هغوی سیاست نه ډسکس کوم، دی کې زه د هغوی حکومت نه ډسکس کوم، دی کې زه د هغوی معیشت نه ډسکس کوم، دی کې زه د هغوی پیسې نه ډسکس کوم. دا خو سپورټس دی وروره، په دې باندې خو بهر یو کس خبره کوي. نو که په چا بدې لګي زما د سپورټس انالیسز، نو بالکل تاسو زما پیج انفالو کولی شئ، تاسو بیخي ما بلاک کوئ وروره چې دې غلط کمنټو نه ښه خبره ده چې تاسو زما پیج په خپل پروفایل کې بلاک کوئ. بالکل زما له داسې کتونکو ضرورت نشته چې کمنټ کې کنزل کوي یا هغوی کمنټ کې دوو قومونو پسې ردې بدې وایي. ما له داسې کتونکو هیل بالکل ضرورت نشته دی وروره. راځو جی خبره کوو د افغانستان اور د ساوث افریقہ په ټور باندې. ساوث افریقہ به راځي هوسټنګ افغانستان سره دی. افغانستان ساوث افریقہ به میلمه وي او کوربه چې کوم دی هغه افغانستان دی. چونکې په افغانستان کې داسې انټرنیشنل لیول ګراوند نشته دی، نو افغانستان خپل میچونه هوسټنګ چې کوم دی په UAE کې په دوبۍ کې کوي. نو دا سیریز چې کوم دی دا په UAE کې دی چې دې کې ډومبنی میچ په 18 سپتمبر باندې دی، د 9 میاشتې په 18 تاریخ باندې دی چې دا په شارجه په UAE کې دی، په شارجه ګراوند باندې. دویم میچ دویم ونډے میچ چې کوم دی دا په 16 سپتمبر باندې دی، د 9 میاشتې 16 تاریخ باندې دی چې دا هم په شارجه په UAE کې دی. او دریم ODI میچ چې کوم دی دریم ونډے میچ چې کوم دی د 500 اورونو میچ دی دا په 22 سپتمبر باندې دی، د 9 میاشتې 22 تاریخ باندې دی، مطلب 2 میاشتې بس. اوس دا 9 میاشت سبا له 8 میاشت شروع شي، بلکې اگست په سبا نه شروع شي، بیا سپتمبر بل میاشت کې تقریبا په 22 تاریخ باندې دریم ونډے میچ چې دا هم په شارجه په UAE کې دی. نو دې ساوث افریقہ او د افغانستان خپلو کې ډېر کم میچز شوي دي، او چې کله هم یو لوبډله کله هم یو کلاړي د ځان نه ښه کلاړیانو سره لوبه کوي، نو هغه کلاړي زده کړه هم کوي او هغه کلاړي کې د کمپټیشن ماده پیدا کیږي، هغه کلاړي کې د مقابلې ماده پیدا کیږي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر فایدهمند ټور ثابت دی شي چې افغانستان د ساوث افریقہ غونډې ټیم سره، د انګلینډ غونډې ټیم سره، د استرالیا غونډې ټیم سره، د انډیا غونډې ټیم سره، د پاکستان غونډې ټیم سره سیریز کوي. نو دومره به دی ایکسپیرینس ګین کوي، دی چې کم نوې کل دی لکه دی کې ته د افغانستان کلاړي دي چې خو بس ځان له صوبې دي وروره، لکه راشد خان شو، هغه له د ایکسپیرینس هېڅ ضرورت نشته دی، هغه هر چا سره گیم کړی دی، په هر ګراوند باندې کړی دی، په هر لیګ کې کړی دی. نبی شو، عظمت الله عمرزی شو، فاروقی شو، ګربز شو، دا داسې کلاړیان دي وروره چې دی له د ایکسپیرینس ضرورت نشته. خو چې دا کم نوي کلاړیان دي دا د هغوی دپاره دا سیریز ډېر فایدهمند ثابتېدی شي. د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.